ورکو چې هغه تاسو ته مخاطب شي. جناب علي شیر صاحب. جی بالکل دی وخت کې د سوات سرکاري ملازمین چې زیاتره پکې استادان دي، کلرکان دي او نور کسان دي، هغې احتجاجي مظاهره روانه ده. هغې د حکومت نه دا غوښتنه کوي چې دلته کې پنشن، ټکسونه او کم څیزونه په سرکاري ملازمینو دوی دا متقبل نه دي. د دغه استادانو وحدت استازی یو مشر ما سره موجود دی. ده نه پوښتنه کوو چې حکومت نه څه غوښتنه کوي، څه وایي نن چې دی نو د قوم هغه معماران ولې راوتي دي، څه وایي تاسو حاجي؟ بسم الله الرحمن الرحیم. معلوم مې عبدالباسطه صدر تنظیم علما اساتذه حقیقت سوات یو منبر یم. موږ دا مسایل را پیښ شوي دي. یو زموږ د ینګ ټیچر اسوسییشن صدر دی، هغه معطل کړی دی. اوریدور موږ د هغه بحالي غواړو. کنوینس الاونس زموږ نه کټ کوي، موږ د هغې بحالي غواړو. سرکاري ملازمینو استحصال دی، دا دې بند کړی شي. ډهاک اساتذه د دې سی بي پن یو پروګرام دی، دا دې بند کړی شي. دغه شانتې موجوده پنشن اصلاحات دي غواړي، پای کې شن موږ ختمول غواړو. دغه شان زموږ میډیکل دي ختموي، موږ دغه بحال کول غواړو. او دغه شانتې زموږ پرایویټایزیشن کې دا موږ ته نامنظور دی. او په یو ریاست کې موږ دوه دستورونه منو، نورو صوبو کې سهال داخل زموږ څه مشکلات دې نه جوړ دي؟ تاسو څه وایي دې باندې؟ د دې نه زموږ دا مشکلات جوړ دي چې زموږ پنشن چې دی، یو سرکاري ملازم چې نوکري کوي هغه د پنشن لپاره کوي. حکومت پالیسي دا ده چې یو بل پاس کوي چې په هغې کې په پنشن زموږ نه ختموي. دې ته موږ نه وتار، دا موږ ته نامنظوره دی. چې پی فنډ به موږ لاګو کوي، هغې ته موږ نه وتار. په موږ باندې ټیکس ولګوو، 15% اضافه وکړه او 12% زموږ باندې ټیکس ولګوو. دې ته موږ نه وتار. میډیکل الاونس زموږ نه کټ کوي، دې ته موږ نه وتار. کنوینس الاونس دی، په هغې کې د 100% موږ له اضافه وکړي. پټرول ګران شوي دی، نور ګرانې راغلي ده. تاسو ته پته په ملک کې څه پوزیشن دی. د هغې په مناسبت سره موږ نوکران سرکاري دا حکومت نه دا درخواست کوو چې موږ مه مجبوره کوئ په احتجاج باندې. موږ خپل کارونو ته پرېږدئ. زموږ دا خوښه نه ده چې موږ روزانه دا احتجاج وکړو، خو موږ مجبوره شو. روزانه دا مسله یې د دې نه موږ دې ته دا درخواست کوو. دوی د پوښتنه کوو د وحدت استازی یو مشر موږ سره دی، څه وایي لاینده لایمل به بیا صحیح که حکومت دا خبره نه مني، خو چې موږ پنشن هر څه ختموو که نه. زه په دې حواله باندې خو دا خبره کوم چې وفاق زموږ سره یو خبره ومنله. هلته موږ باقاعده احتجاج وکړو، هلته موږ 2 ورځې تېرې کړې. د پاکستان وزیر اعظم د اوسیز اعلان وکړو. موږ خو د دې نه یو ذمهوار، موږ خو د ریاست پرزي یو، د ریاست لپاره کار کوو. موږ د دې نه یو ذمهوار. په صوبه کې یو دستور دی او په وفاق کې بل دستور دی. کم څیزونه چې موږ د وفاق نه د اسلام آباد د 2 ورځو د درنې نه راوړه، زموږ صوبې د هغې نه انکار وکړو. زموږ نه چې کم څیزونه کټ کړه، نن چې موږ دلته په روډ باندې راوتي یو، نو موږ به دې شي له دوام ورکوو. که حکومت دا خبره په اسانه ومنله، نو موږ به خپلو سکولونو ته لاړ شو، پړاینې به شروع کړو. زموږ سره مخکې آپشنز دا دي، موږ به کلاسونو ته تالیا اچوو، موږ به سکولونه بندوو، موږ به په پېښور کې احتجاجونه کوو، اسمبلۍ مخې ته به ناست یو. د هغې نه بهتره دا ده چې حکومت دا خبره ومني او موږ خپل کار ته پرېږدي. د استادانو دغه غوښتنه ده چې د دوی غوښتنې دې منظورې کړی شي. که چېرې دا منظورې نه شوې، نو په دې صوبه کې په لکونو زده کوونکي او په زرګونو سکولونه به چېرې وتړلی شي. دغه استادان وایي چې موږ به د خپلو څوکو څخه انکار وکړو. جی